السلام علیکم. اور سره د دوی ویډیوګانو وګورئ هغې نه بعد د دې جواب اول دا ویډیو ख्वाजा साहब कल के बयान के हवाले से क्या कहेंगे? आपने जो ऑपरेशन के हवाले से बयान दिया, क्या ऑपरेशन इतना ज़रूरी है? क्या आपको लगता है या पर उम्मीद है कि दहशतगर्दी ऑपरेशन اوس سره دغه ویډیو وګورئ. खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से ऑपरेशन खैबर ख्वाजा आसिफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन क्या सूबाई हुकूमत के मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं सब कुछ? زمونږه خواږه ټول زمونږه قدرمنو عزتمنو پښتانه ورونو، تاسو ته هرکلی وایم په دې ویډیو کې. تاسو ویډیوګانې دوه سره وکتلې، په دې سایډ ویډیو مو وکتله، دې سایډ پکې کوېسچن د دې نه هم یو کوېسچن وشو او د دې نه هم یو کوېسچن وشو. اوس تاسو راته وایي په دې ویډیو کې یا په دې ویډیو کې تاسو ته پکې فرق واضح شي یا نه؟ که تاسو ته که چېرې فرق پکې واضح وي نو په کمنټ کې یې سره شیر کړئ. زما د سوچ مطابق په دې کې فرق نشته. مړه د دې نه پوښتنه وشوه چې د اپریشن باره کې د هغې کوېسچن د اپریشن باره کې ځنه وشو، د هغې څه ځواب ورنکړو. ډېره زبردست خبره ده، بس لاړ شه په ګاډي شي کښېناستم. اوس ته د دې انسان نه دې ته زه ځناور نه وایي، صحیح دی، انسان خو دی هم نه. د دې نه پوښتنه وشوه او دا نورعالم چې کوم ده څه نامه یې ده، MNA ده، د شمالي وزیرستان د کوم ځای ده، د دې نه مړه پوښتنه وشوه ځکه چې دا ځناور د انسان نه دی. کسه ګوره زه د چا خلاف نه یم، خو چې چېرته کې هم داسې خبره راځي. اوس دلته کې د ده نه یو کوېسچن وشو چې د اپریشن باره کې ته څه وایې. اول خو دا په خندا باندې روان دی، الله تعالی اوس یو عهده ورکړی ده، عزت یې ورکړی ده. دغه اول خو په خندا روان دی، بیا چې ورته راځي نو په خندا کې ورته وایي چې حکومت د چا دی. کم از کم الله تعالی تا ته یوه عهده درکړې ده، د دې عهدې غلطې ته فایده خو مه اخله. دا عهده خو غلطه مه استعمالوه چې اوس ته ورته وایې چې په KPK کې حکومت د چا دی. ته مړه په دې ته مه ګوره چې KPK کې حکومت د چا دی، دې ته وګوره خلکو په دې باندې ووټ درکړی دی چې خلکو د بهترۍ دپاره د خلکو دپاره ته څه وکړې. د دې دپاره یې نه دی درکړی چې ته به ځه مړه چې د چا حکومت دی بس هغه یې ذمهواران دي. دلته کې ګوره زمونږه حس ته ګوره، زمونږه اخلاق ته ګوره چې موږ په کومه کټګري کې راځو. انسانان کې راځو که په ځناور کې راځو؟ زه خو وایم چې مونږه پښتانه مونږ سره څه چې کېږي مړه د خپله لاسه کېږي. الله تعالی مونږ تاسو ته لږ عهده راکړي، لږ الله تعالی ترتیب راکړي، هغې نه مونږ ناجایزه فایده اخلو، بیا مونږ خپل کان ته نقصان ورکوو. تا نه کم از کم پوښتنه وشوه، ته د دې یو پازیټیو جواب ورکړه. پازیټیو جواب یې دغه ده چې زمونږ په دې کې وس نه رسېږي. دا د صوبایي حکومت چار ده یا د کوم وفاقي ګورنمنټ دی، د هغې کار دی چې د چا هم کار دی، د هغې سره زما لینا دینا نشته. خو کم از کم تا پازیټیو انسر ورکړه، یا ورته ووایې چې ما ته د دې باره کې څه علم نشته، په ځای د دې چې ته په چا باندې تنقید کوې. نو د داسې خلکو نه کم از کم چې کوم راتلونکی وخت دی، کم از کم زه خپل د دې یوه پارټي هم سپورټ کوم، هغه هره پارټي هغه زما فیوریټ ده، هغه به زه سپورټ کوم چې د حق دپاره دري، د ټول انسانیت او د مسلمانانو ته ځنې خیر وي، پښتانه ته ځنې خیر وي، هغه پارټي به زه سپورټ کوم. پکې که زما سر ولې نشي لاړ. دلته کې ډېره د افسوس خبره ده په هغې خلکو باندې چې کوم دې ته ووټ ورکوي. افسوس دی په هغه خلکو باندې چې کوم دغه سپورټ کوي. افسوس په هغه خلکو باندې چې په سوشل میډیا باندې داسې خلکو باره کې وایي چې دا زما لاړ شو په نیشنل اسمبلی کې داسې یې وکړل داسې یې وکړل. خو افسوس په هغه خلکو باندې دی چې په فیوچر کې به دغه سپورټ کوي. که زما پلار ولې نه وي، مړی پښتانه ته ځینې تکلیف وي، هغه رد او د وینا کوي، د خپلې عهدې غلط اندازه واخلي، نه خپلې عهدې غلطه فایده اخلي او هغه غلطه استعمالوي. هغه که زما پلار ولې نه وي، هغې ته به زه هم د رد نه وایم. حق ته به د حق نه، باطل ته به د باطل نه وایي. ټیک ده. په دې کې زما مین مقصد هغه دی چې الله تعالی تا ته کومه عهده درکړې ده، د هغې عهدې قدر وکړه
عزت یې وکړه. د الله تعالی رسې ډېرې اوږدې دي، هغه درپسې پرېږدي خو چې یو ځلې ور ټیټ کړي ور کنټرول یې کړي بیا څوک نشته چې هغه د هغې لاس نه تا بچ کړي. که څوک وي خو ورته ووایه. و دا 2 ورځې زندګي چې الله تعالی مونږ تاسو ته راکړې ده مونږ تاسو په څه کې تېروو؟ غرور، تکبر، دې کې مونږ تاسو راو. دغه 2 سنکټه 2.5 سنکټه زندګي چې کومه راکړې ده دا مونږ تاسو په غرور په تکبر کې تېر کړو. چاته صحیح ځواب نه ورکوو، چا نه په ګنې مخونه ګرځو. الله تعالی دې دنیا ته مونږ تاسو لېږلي د دې دپاره چې مونږ تاسو انسانان ته هلته فایدې د نفع دپاره نه چې مونږ تاسو د نقصان دپاره. په اینډ باندې به زه ووایم چې په سوشل میډیا یې که په ووټینګ شي چېرته کې هغه خلک سپورټ کوو هغې ته ووټ ورکوو چې چېرته کې تا ته فایده ځنې راسي، تا علاقه ته فایده ځنې راسي، تا پښتون ورور ته فایده راسي، تا مسلمان ته فایده ځنې راسي، هغه خلک سپورټ کوو. مړه دغه نه دی چې ووټ ته ورکړه بس ته پې خلاص شي. قیامت پر ورځ به حساب کتاب کېږي، د دې به هم حساب کتاب در سره کېږي. اوس ځینې خلک وایي چې زه خو ملا ته ورکړم بس نه مړه په ملا ته خلاص نه یې. ځینې خلک وایي چې ما خو پلانې ته ورکړې ما سره خو دا نه په دې نه ته دا د انفرادي کار نه ګورې اجتماعي کار به یې ګورې د کرکټر به ګورې چې دا څنګه دی. هغې نه بعد ته څه کوه خپل ووټ ورکوه چې تا په نظر باندې یو ځل داسې نه چې تا ته 1,000 روپۍ درکړي دي بعض خو د تا په نظر باندې ټیک دی. نه 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 اجتماعي ته د دې کردار وګوره چې په کلي کې په سوسایټي کې پورا ضلع کې یعنی که چې کوم علاقې د MNA جوړېږي MPA جوړېږي یا میر ته درېږي ټیک ده چې څه هم جوړېږي مړه ته د هغې کردار وګوره که چېرته کې تا ته کردار ښه ښکاره شو نو بس ووټ ورکړه انشاءالله تعالی به د تا غاړه نه پرې نیسي ته به پرې خلاص شوې. نو همیشه دپاره چې چېرته کې مې د رایټ د صحیح انسان اپشن کو هغه انتخاب کو هغه خوښوو هغې ته ووټ ورکوو د هغې په پارټي کې درېږي د هغه سپورټ کوې په هر فیلډ باندې انشاءالله ته به په زندګي کې کامیاب یې. خو په اینډ باندې زه یو ریکویسټ کوم چې شیر یې خامخا کړو سره چې هلته فایده ځنه ورسي.